بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين صدقت يا رب العالمين. دې ته ویل شي سورۃ الشعراء، د دې ځای نه شروع شي او ترتیب عثماني کې دا 28 نمبر سورت دی او د نزول په اعتبار سره 47 یعنی 47 نمبر دا را نازل شوی. په مکه معظمه کې د دې نزول شوی دی د ټول سورت علاوه د یو آیات نه چې د هغې باره کې د بعضو علماو دا رایه ده چې هغه مدني والشعراء يتبعهم الغاوون. دا صورت چې دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې مختلف اعتراضات کول، مختلف خبرې به ورپسې کولې. یوه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به دا کوله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاعر، دغه باندې لږ ردونه دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاعر نه دی. رستو آیاتونو کې به بیا راشي آیاتونه دي والشعراء يتبعهم الغاوون وغیره. نو تسمیة الکل باسم الجزء خبره دا ده چې سورۃ الشعراء نو یوه بنیادي او مسله زده کې شعر او شاعري، شعر او شاعري دا ادب چې کوم علم وي دا د یو ژبې دپاره ډېر ضروري وي. دا ادب چې کوم علم وي دا د یو ژبې دپاره ډېر ضروري وي. کومه ژبه چې خرابېږي نو هغه اکثر د ادب والا ده داسې هم خرابه شي. هغې خپله ژبه پرېږدي نورو ژبو الفاظو له چې دا ځای ورکړي نو هغه ژبه خرابه شي. او دا موره چې صحیح پښتو مثال پتاوه یا صحیح عربي یا صحیح فارسی چې ته زده کوې نو دا به د ادب والا نه زده کوې. مثال پتاور ادب والا کې بیا شاعران اوس شعرا چې دي په دې کې بیا خم دي او خراب هم دي دواړه دي. داسې هم راغلي دي والشعراء یتبعهم الغاوون. دا شاعران چې دي دی تابعداري کوي د خواهشاتو په ګډو وډو سره، او دا شاعران چې دي نو دا هم راغلي چې ان الشعر لحکمة، په شعر کې حکمت دی. خیر اوږده خبره ده، څوک یې ښه ګڼي، څوک یې بد ګڼي، څوک عقیدس پسې دي او څوک او نچوړ د خبرې دا دی چې کومه شاعري سمه وي نو هغه پیروکار دي د صحابه او د سمو، هغه سمه ده، په هغې کې څه خبره نشته. یوه شاعري هغه د ثواب ده، یوه شاعري چې ده هغه د ګناه ده، یوه شاعري چې ده هغه مباح ده، څه خبره پکې نشته. داسې کار دی که ته چېرته په شاعرۍ کې ثنا صفت وي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم، په هغې کې عزت او احترام وي د مسلمان، هغې کې د خپل قام دپاره د هغې دپاره د اصلاح په نیت باندې صحیح کار وي نو بیا خو ټیک ته د ثواب کار. یوه دویم نمبر که په هغې کې چېرته ټولې د ګناه کیسې وي، د خلکو جذبات را بړکاول وي یا د شاعرۍ په ذریعې سره د چا حتک کول وي چې هغه مسلمان وي، د هغه د سپکاوي کول وي نو بیا دا شاعري حرامه ده، بده ده. او بله شاعري ده چې عامه شاعري سړی کوي چې نه دغه مطلب وي او نه دا بل وي، بس هسې الفاظ استعمالوي نو صحیح ده، دا ګناه پکې نشته او نه پکې ثواب شته. الفاظ هم غلط نه دي او نه دا نیت دی چې زه د قوم اصلاح وکړم یا خو یا بد به ځان داسې لګیا دی نو نه پکې څه ګناه شته او نه ثواب به دې ځان ته لګیا. یوه خبره. بله خبره دا شوه یوه شاعري د ودونو په موقع باندې ده،
نو که د ودونو په موقع باندې چرته په کور کې یعنی کشران زنانه جنکې دا راجمع شي دي ورسره تمبل هم وي او دي ورسره ګانم وي نو ویلی شي څه خبره پکې شي او که دغه شاعري دا زود راجمع شو زیوې تیوې په عام محافلو کې نو بیا پکې څه خبره نشته کاکا سختي به نه کوي د ځان نه به یو څیز نه جوړوي بعضې شاعران داسې دي چې هغې کې څه شته نه خو خلک هسې بس یو څیز دونه بیا بدنام کړي چې هغه ته وایي دا که پلانکي کس وي نو بس دې لاړ دی د بزرګۍ د حیثیت نه راکوځي یوه خبره بله خبره دا ده بعضې بیا چې کومه شاعري ده هغه په عام مجلسونو کې ویل هم ګناه ما درته وي چې بلکې یو سر بل سره بلکې اوس په شعراو کې حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ لوی شاعر دا عربو موږ چې عربي صحیح اوسم د هغې تلفظ کوو علمي ادب باندې موږ عربي قرآن حدیث ته موږ په هغې کوو او هغې د شعر و شاعرۍ نه لوی کارونه اغوستي د هغې د وجې ما درته موږ قرآن حدیث ګریمر دا ټول موږ د هغې نه صحیح د شاعرۍ اوس خبره ده او دومره قابلو به شاعرۍ یو لوی شخصیت دی عالم لوی او بلم لوی عالم اوس چونکې بعضې وخت سړي ته خبره رسېدلې وي او هغه علمي ته ورلوی سړي خو تا ته به خبره رسېدلې خلک ورپسې بیا خبرې کوي پلانکي خو نه منم او پلانکي داسې دی هلکه ته ورسره نږدې ناست دی تا ته د دې خبرې په باره کې تپوس کوی دی چې دا څنګه مسله ده خو ته به ډایرکټ د هغه مخالف کېږي نو دکه شان د هغه د خولې نه دا یو کس یو دا مدرس او درس یې غټ وسي او غټ درسونه او دا بل هم لوی عالم خو هغه د ده نه په مرتبه او د تصوف په حساب سره او دکه شان په درسي حسابونو سره ډېر لوی عالم ده خبره کړې وه هغه پس لوی عالم پس هغه مې به سبا تېرېدلې د ونې لاندې ناست و ګیر چاپېره ورته بلا مخلوق ناست نو هغه چې داسې پرې تېرېده نو هغه ورته په اوږه صرف ګزار ورکوي فشهادتو ده ورپسې خبره کړې هغه په اوږه ګزار ورکوي فشهادتو چې صرف یې ورته دا ووي نو هغه لاړو دا کم کس چې درس ته ناست و ده رنګونه به بدلېده را بدلېده او ډېر زیات ګډوډ شو نو شاګردان ورته وي چې دا څه خبره ده خو درته په شهادت ورته وي تاسو په دې پوه نه شئ د متنبي شعر ته اشاره وکړله متنبي ګران کتاب وی ما ته وی چې اذا اتتک مزمتی بناقص فشهادت لی بانی کامل چې کله تا ته مزمت راشي د یو کس هغه د ناقص کس نه راشي نو فشهادت لی بانی کامل دا د دې شهادت دی چې زه کامل ما ته دا خبره ده چې بشا لوی یو کس دی هغې چېرته بوته شاړې ده نو اوس یې مړ کوي مال یې ته واغشته دا جاهلیت زمانه ده نه هغه ورته چې ما څه له مړ کوي خو مال والې ورته چې نه وی یو ارمان مې بس دا وکړ ورته ټیک لبید یې لوی د عربو لوی شاعر وی زما د کور دروازې ته به صرف لاړ شي او د کور په دروازه به مواز وکړي چې یا بنتا لبید ان اباکما یا بنتان لبید ان اباکما ای لویانو د لبید یقینا ستاسو پلار بس دا آواز وکړي دویمه کړۍ ما ته مې یاده نه ده نو خبره دا ده چې هغه ورته ټیک ده نو رال او دغه داسې ورته د هغه دروازې ته ودرېده چې دروازې ته ودرېده نو هر څه خو دې وایي خو په ور باندې څنګه اواز وکړو نو لویان لوی شاعران او په ور یې اواز وکړو یا بنتا لبید ان اباکما دا یو خور بل ته چې غوږ ورته کېده چې اواز وکړو چې دوباره یې وویل خور یې توره راواغشته منډه یې کړو دا سړي نه سر چارته چې دا وکړه ورته وی دې شعر کې اشاره وه دې ته دویمه کړۍ ورپسې وي دې پسې جوړېږي دا چې دې زموږ پلار قتل کړی داسې ما درته وویل بیا داسې ورپسې راځه په فارسۍ کې سادي شیرازي دی یا حافظ هغه شیراز والا چې کوم دی حافظ شیرازي دی او که سادي شیرازي دی لوی خلک دي یا ورپسې مولای روب که زموږ دالي بیا چېرته تللی رحمه الله بیا که زموږ په پښتو باندې راځي یا اردو ته چې وړي څومره لوی خلک دي په اردو کې شعرا یا زموږ په پښتو کې چې بیا راځي
رحمان بابا یا ورپسې لږ وړاندې لاړ شه احمدشاه بابا خپله چې دی لوی شاعر هغه بېله خبره ده چې اوس خلکو ته پته نشته ما د یو پېره دلته ډېر لوی کس راغلی نوم یې نه لرم ځکه دا خلک یې پېژني لوی کس نو احمدشاه بابا دیوان چې دی زما په ټکس باندې پروت نو هغه کم کسانو چې خپلو کې خبرې کړې دواړه ډېر زیات یعنې په هر اعتبار سره غټ یو بل ته وایي چې یاره دا کوم یو احمدشاه دی بل دی که نه ما هغه زه خو نوم خو بیا ورته هغه وایي چې نه دا احمدشاه بابا نه دی ما دا مکه دی زمونږ دا نه دی دا مکه احمدشاه بابا دی نو خبره ده چې چاته دومره پته نه د خپلو مشرانو په باره کې یعنې ما د پښتو هغه کلنډر وغیره را پیدا کړو دا د عجیبې ګوارې ما په ټول پېښور کې د پښتو کلنډر را پیدا نه کړي دا وړې وړې نقطې ورسره دا زمونږ الله دې خیر خبره دا ده خبره مې درته په دې کې کوله چې موږ سره بیا په پښتو کې لوی لوی خلک بیا دغه شان که ورپسې دې خوا راشي دا چې اختلاف پر څه په خپل ځای غني خان شاعران دي خو اوس چې د اوسني بیا راوالې نو دا بیا پته نه لګي چې هلته په پوله باندې دوه درې میلاوېږي د ګټې لاندې شپږ اووه میلاوېږي یا حافظ الپوري رحمه الله شعر چې ورپسې وګوري یا دغه که دغه چاربیت دې م ورپسې وګوري د احمدین طالب وغیره نو دا هم دې کې لوی لوی حکمتونه پراته دي محمد د خلکو به د صرف چاربیت یې اخیستی خو په هغې کې لوی څیز علم پروت دی لوی هر شي چې ګوري نو خبره دا ده چې په دغه کې ټول ادب پروت وي او که نه شاعري بیا دغې ته شي چې دغه عمدکه شاعري یعنې ما ته چا وایي دا ما ورته ما د ټوندرې پېرې کتلې نو ما ته وایي چې ته خو دا چل دی هغه چل دی دا کیسې ما ورته ګوره هغه دا هم ویلي دي په دې کې شک نشته چې توبهله د شرابو چې شراب درته پراته وي چې بوډا چې خو د کلشه په اوس توبه تو بس څه کړې موږ خو صرف د ټکر نه دا راغشتې ده ټکر صاحب کیسه هم صرف ویلې ده دغه یوه کیسه هم راغشتې ده چې د هغه دا ویلي دي په موږ دا خو هغلې چې مولا ناست د ټوکړو شکور ته غریب څوک دي اوږده کیسه خو هغه چې د کوم مطلب دی چې دغه وخت کې پاسې خدای ته په ژړا شي غني وایي چې قسم دی یا خو غوث یا ایجا چې دغه چې تا ته هر څه مهیا دي اوس دواړه څیزونه پکې پراته دي یا دې خوا چې ورپسې ته راوالې ما ورته چې ته صرف زما خلاف دا استعمالې نو هغه خو ورسره دا هم ویلي کاکا چې زوی مې راغی د یورپ د تربیته جوړ سنبال لکه د ناوې پورته ښکته څښا تندې پوډري مخ یې ونیولې تا به وې چې د ډاټانو د محلته د پیسې د لګولو سره یې شوق و خو نفرت ورته ورتو د جماعته دا شیزونه یې ویلي داسې دغه هم لږ راواله اوس خبره دا ده چې هرې طبقې خپل خپل څیزونه راواغېسته نو په شعراو کې څوک چې دي به یو په یو نه دغه کوي هغه قام چې د راغونډولو یوه طریقه وه هغه موږ په نفرت کې موږ لاړو په تقسیم نو د هر چا دپاره شاعرانو په کلام کې یو حکمت وي ان الشعر لحکمت چې صحیح استعمال شي او چې غلط استعمال شي نو بیا هغه د اورېدو قابله نه وي بیا هغه د اورېدو قابله نه وي او نه هغه د ویلو خدای دې کړي که یو کس ګناه هم کوي د ګناه ورې موږ دغه نه ګناه هم کوي یو کس خو چې یو څیز کلام کې څه عبرت وي نو بیا به ورته وایي چې ګناه وکړي د سړي زوی خو په سم ځای کوي که نه او چې یو کس ګناه هم کوي او ګناه در ګناه کوي په هغې کې لګیا په نفرتونو کې ښکاري په هغې کې لګیا چې د غلط الفاظ استعمالوي هغه سر کې شاعري ولګوي او چې کوم پورته اواز رسي نو هغه چې چا کې معمولي غیرتونه ده اورېدو قابله خبره ده بیا په کور کې لګولو بیا په کور کې فلم لګولو هغه خو ډېره لرې خبره نو خبره دا ده چې بعضې شعرونه داسې دي چا د اورېدو قابل نه دي والشعراء یتبعهم الغاوون هغوی د کام پسې هم خندا کوي د ژبې پسې هم خندا کوي ټول هر څه غلط دي او بعضې داسې بیا ان الشعر لحکمت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر کې نو وایي یا حسان وایي زما صفت کوه او د کافرانو حزب بیانوه وایي جبریل امین د امداد کوي لګیا دی او بیا یې ورته څادر په انعام کې ورکوي دا ستا څادر شي بعضې شاعران ته چې پیسې یا خلک انعام ورکوي شعر در باندې ورکوه بده خبره نه ده خو د مجلس د آدابو خاص کر د جومات په خیال ساتي لوستل یو څه بل څه دا کیسې او بیا په مرګونو کې وینې مو وکړه هېچا نه مولالی ورکوي مې چې دغه درته ناخوانده نو خبره دا ده چې دواړه څیزونه شته نو موږ به ښه څیزونه رالو کوشش به کوو چې موږ کم از کم خپل وګورو هغه ښه کلامونه وګورو خراب کړي بیا هر څوک پرې پوهېږي چې دا ښه دی دا خراب دی
نو ما درته په دې صورت کې د دې چې کوم دعوه کوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعر نو ورته خدا د هغه لپاره چې د معجزه وا هغه د لیکل نو د هغه لپاره معجزه او زمو استاد لپاره چې دا بیا خنه دا ښه صفت دي چې راوړي عام کسان طاسین میم الله په هدي پمانه د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی المبین مبین خکارا چې خکارا بیانونکي دي حلال او حرام لرا لعلک ندن ګورا د دې دعوه د دې صورت چې دا هغه دعوت ال القرآن او مکی صورت دی نو بعض مضامین دا مخکې تیر شوي نو هغې باندې به هم داسې ورسو او بیا نو د سر کې تمهید دی ته په تمهید کې را نفاسې درې مالا ویلې مدعاه نه وه فاني صاحب او بیا ورپسې لعلک باخع نفسک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته دومره سختي په ځان مه کوه دونه په زړه کې غم مه کوه چې وایي دا کافران اسلام طرف ته نه راځي او په ځان باندې تکلیف تېرې نه په زور څوک موږ نه راولو که زموږ خوښه وي نو داسې نه خبره نازل کړو چې دا به ټول اسلام طرف ته راشي خو موږ خپلې خوښې ته پرېښي دي الله لعلک قریب دا یا خایگی باغی نفسک چې تو قاتل ګرځي د خپل نفس قریب دا باغی نفسک چې هلاک خپل نفس لرا الله یکونو بألا یکونو چې ولنه راګرځي مؤمنین دا کافران ایمان والا چې ولنه راوړي دا کافران ایمان ان شاک چرته خوغه زمون وی که چرته وواړو مونږه ننزلنا نازل بکړو علیهم بدیو باندې من السماء د اسماننا آیتا نشانی فظلت اعناقهم بس کتب شی ټیټ بشی سدونه دوی لها دغتا خاضعین عاجزی کوونکی دا سدونه به چې دا به ټیټ شي الله رب العزت دې دا څه خبره نازله کوم چې قرآن ته د حدیث ورسره به ټیټ شي خو ما غره په بنی اسرائیل چت ورته وی چې منه دا تورات کني منه ورته منو به لار به منه تاسو خبر منو لري چې کوم ځړه دې ته بدل کړي ورته منو به نو خبره دا و الله رب العزت ورته فرمایي چې دې له هم تاسو نه خره نازله کوم چې دې به مني نو نه مخبل خوخه تفریدي فزور نو په ایمان نه ورو وما یاتیم اور اتګن کړي دیو دا ناراضي دیو دا من ذکرین د ذکرنا من الرحمن د رحمان ذات د طرفنا محدثین سنوي الله رب العزت کوئی ناراضي سنوي خبر دیو دا الا کانوا مگر وی عنه د دینا معرضین اعراض کوونکی معرضین دې د دینا مخ اړهونکی نو کلام قدیم دی ذات قدیم دی کلام قدیم دی خو تلاوت چې هغه حادث نه وي دي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تلاوت کې نو سنوي خبره نه راځي مگر دې هغه نه راز کې هغه نه مخړی کافرانو مخکې نو ورته بډې راکړي دا موږ نه مونږ چې ته یو سیس نه منم کته د خلک بلا دلایل پیش دا ته بلا پیری وي یعنی زمونږ دلته یو محقق دی هغه د چې د پښتنو په تاریخ کې لانجوا حضرت شیخ صاحب ورته احادیث پیش کړ باقاعده له صحابه چې وای دا حدیث دی په دې حدیث سره سره د کوی سليمان مبارک دا حدیث دی چې دا حدیث دی او که تاریخ هر څومره مضبوط شي او حدیث ضعیف هم شي بیا تاریخ د دې حدیث ضعیف نه چې کمزور که هر څومره او بیا د صحابه اقوال وغیرہ بعضی خبرې داسې الله دې معافي کو خلک چې وایي چې یو سیز نه مانم بس بیا نه مانم الله دې معافي وما یاتیم اور اتګن کوي دیو دا من ذکرن اتګن کوي دوی من ذکرن س ذکر دا یا ناراضی دیو دا من ذکرن س ذکر سیاداش س نصیحت من الرحمن در رحمان ذاتنا محدث نوی الا کانوا مگر ودی عنه د دینا معرضین اعراض کوونکی فقد كذبوا بس یقینا دي تکذیب کړی دي فسياتهم دروغجن وګڼو بس یقینا دي دروغجن وګڼو فسياتهم زرد چراب شبيوتا انباء خبرداري ما ده وسو کانو چدي بي بهغه سرا یستهزئون ټوکی کوونکی یا چدي دوی هغه بس ټوکی کوونکی الله رب العزت فرمایي چې دا دي سب بس ټوکی کوي قریب دي چې هغه براشي دای خبرداري بدی ته ملوشي چې هغه سړي اولم یراو آیات نګوري نو یو ورکی شان دي دلیل ورکی ځکه دلایل مخکې نقلی تیر شي او رستم را روان دي اقلیم تیر شي او اقلیم را روان دي ولې ماسک ولا یو خبره ورکی یا دهانی ده
اولم یروا آیات نګوري الی الارض ازمکې ته کم انبتنا چې څومره رازرغون کړي دي نو کم خبریه به معنی د کثیر دی کم انبتنا چې څومره ډېر رازرغون کړي دي منګه فیها په دې ځمکه کې من کل زوج د هر قسمه جوړې نه کریم عمده د هر قسمه جوړې نه یا ښایسته الله رب العزت فرمایي څومره څیزونه جوړې ښایسته پیدا کړي رازرغون یې کړي دي د ځمکې ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیه نشانی د دې صورت یو کمال دی چې اکثریت کم ځای دلیل پیش کیږي مطلب ورسره دا راځي چې ان فی ذلک لآیه ان فی ذلک لآیه ان فی ذلک لآیه یقینا بدی کی نشانی د وما کان اکثرهم او نه دي اکثر د دوی مؤمنین ایمان راوړونکي نو د وخت دا هغه وخت اکثریت چې دا د کفر اکثریت خلک دا خراب دي خو ته به کوشش کې د سمولو ته به کوشش د خرابولو نه کې الله دې له توفیق د نیکي راکړي وان ربک او یقینا رب ستا لهو العزیز دغه رب چې دا غالب دی الرحیم او رحم کوونکی دی ستا رب چې دی دا څه شی دی هغه غالب دی او رحم کوونکی دی نو ګوره هغه ذات دی چې هغه پیدا کړي د ځمکې نه رازرغون کړي دي د ځمکې نه ډېر د هغه څه نه من کل زوج کریم د هر قسمه بوټو فایدهمندونه د هر قسمه جوړو د نوو فایدهمندونه د عمدهونه بیا دغه رب دی چې په دې کې نشانې ګرځولي دي نه فی ذلک یقینا په دې کې نشانې دي تور پسې تحقیقات کوله یا هر څه وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد و دا نشانې دي پکې نو د دې نه تخپل رب معلوم کا او که نه معلومې نه دغه رب چې دا ګورې غالب ذات دی راټینګ به دي کېږي او که چېرته د رب ومنو د هغه پروګرام دی ومنو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر ابوجهل د لاس نه ونیسه د مکې په بازار کې د لاس نه ونیسه ورته وویل زه قسم خورم چې تا دروغجن نه ګڼم په تا کې هېڅ شک نشته خو چې تا کوم پروګرام راوړی دی زه هغه دروغجن ګڼم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دروغجن نه ګڼم خو چې تا کوم پروګرام راوړی دی دا دروغجن ګڼم اعوذ بالله من ذلک خبره دا ده الله ورته وایي چې نورې نو بیا ګورې زه غالب ذات یم او که توبه مباسله نو زه رحم کوونکي ذات یم الله دې راله د توبې توفیق